یو سړی په بیت الله شریف غلاف نیولو او دا چغې والے چې خدایا په زنکدن کې مې دا کلمه نصیب کړي ټول وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا چغې والے چې خدای زنکدن کې مې ایمان نصیب کا الله چې سره د ایمان نه تا سره لړ شم الله که ایمان والا کنجي ما سره نه وه قبر ته درلم خدای ما سره هیڅ نشته الله که ایمان والا کنجي مې جیب کې په کفن کې و درلم ربا ما ته پته ده چې دا کامیابی ده خدای ایمان مې نصیب کړي دا چغې والے بل څه چغې نه والے یو بزرګ قدر مټ نه اونیو به وختي داسې وینم دا چغې وایي چې خدای ایمان والا چابي پکار ده الله ایمان والا چابي پکار ده څه چل شوی دی دی ورته وي حضرت توجه شه وایي دا زه غواړم ایمان ځکه غواړم چې زما یو ورور دی زما نه مشر 20 سالې په جومات کې اذانونه وکړه او اذان فی سبیل الله وکړه توجه غواړم او دې پسې تاسو ته یو خبره کوم ناشنا حضرت 20 سالې په جومات کې اذانونه وکړه او چې کله وفات کېده زه سر ته کېناستم سورت یاسین مې ورته وی نو زما د ورور مال دیکه راکړه چې ما ته قرآن مه وایه په ما بد لګېږي معاذ الله ټول استغفر الله وایي الله دې راباندې داسې وخت نه راولي چې مال سر ته ناست یو سړی مال د کلمې تلقین کوي او ستا ژبه کلمه نه وایي د ما محترمو سم خیال دې باره کې لکه ستا ژبې خو دنیا کې غول دوړولې دي که نه تا ژبه کې خو غیبتې پرتې دي ستا ژبه کې دروغ پراته دي زما محترمو ستا ژبه په زنکدن کې به کلمه ووایي دا که تصور چې دنیا ما په دوکو باندې تېره کړه ما دنیا په دروغو باندې تېره کړه او ستا دا عقیده ده چې کلمه به نصیب شي دا د ځان له دا خاطر د جمع وساته د ما محترمو ورې دا خبره یاد ساته وایي زه ورته کېناستم ما ته وی چې زه د قرآن نه د بیزارۍ اعلان کوم ما ته قرآن مه وایه په ما باندې بد لګي ما وی خدایه څه چل شو قسم د دیکې راکړه داسې وغورځولم زه چې څو راپاڅېدم ورور مې بې ایمانه د دنیا نه تللی و معاذ الله الله دې موږ وساتي د ما محترم 20 سالې د جومات خدمت وکړه اذانونه فی سبیل الله کړي ما وی خدایه څه چل داسې شوی دی وایي د هغه په ځای باندې زما بل ورور مقرر شو هغه چې تاسو پښتونو گویا ستاسو پلارانو د جومات خدمت کړی دی راشه ته کښېنه زما بل ورور مقرر شو هغه ورور زما 4 کاله گویا چې په دغه جومات کې فی سبیل الله اذانونه وکړه هغه ته سر ته کېناستم هغه ته مې کلمه وویل قسم دې هغه هم تېله راکړه ما ته وایي چې قرآن مه وایه بد لګي وایي زه چې بیا راپاڅېدم چې مې وکتل د بې ایمانه د دنیا نه تللی و د ما محترم دا 2 عالمه مې ولیدل او قسم دې هره شپه د هغه رونو د قبرونو نه د مقبرې نه چغې اورم خوب راله نه راځي ځکه بې ایمانه د دنیا نه تللی د ما محترم او د بې ایمانۍ خبره کوم چې بې ایمانه د دنیا نه لاړې علما کرام فرمایي ستا دپاره الله یو ټکانه تیاره کړې ده او هغه ټکانه داسې ده ګویا معمولي خبرې نه دي د ما محترمه بې ایمانه لاړې و قسم دې داسې الله به د جسم دومره جوړ کړي لکه که تاسو مونږ تاسو څوک عمرې له تلي د جدې نه چې مکې مکرمې ته ځي نبي علیه السلام فرمایي الله به د یو جهنمي وجود دونه جوړ کړي لکه د مکې نه چې جدې ته ځي د ما محترمه دونه به وجود شي او یو غاښ به د جهنمي یو غاښ به د جهنمي دا د احد د غر عمره غاښي ګویا داسې به 22 غاښونه دا د دې دپاره چې عذاب مضبوط اوسکي مضبوط چې عذاب پې ولګي د ما محترم و چې کله دې چغې وي د دغه درد نه نو د ډېرو چغو د وجې نه به دې تږي شي اوس توجه غواړم ډېره اوس تاسو ته دنیا کې د هغې مثال هم ویم و چې دې ډېرې چغې وي الله ته به وایي خدایه تږي شومه اوبه پکار دي اوس چې وجود دومره غټي علما کرام فرمایي د د وجود نه به ګویا چې پیپونه او نوونه وینې زوی به ترې رابهیږي د هغه وینو زو نه به دله کنډول ډک کړي هغه به دومره یشېږي وایي دی به دومره په ځان نه پوهېږي چې دا خپلې وینې نوونه خولې ته ونیسي هغه به دومره یشېدلي چې د مخ دا سرمن به په هغې کې راپرېوځي د مامو دی به بیا هم په ځان نه پوهېږي هغه کنډول به ورواړي چې کنډول یې ورواړي نبي علیه السلام فرمایي هغه کلمې به زرې شي او د ډکو متیازو په ځای به ترې ټولې کلمې وغورځېږي د ما محترم الله دې موږ وساتي او بیا یو اخره کې جمله وایم د ما محترمه چې کله د ایمان یو نره کافر لاړې الله تبارک وتعالی په اخره کې چې دې ډېرې چغې وایي په جهنم کې الله به یو صندوق کې بند کړي هغه صندوق به د اور صندوق کې که ستاسو خیالي په دا بټو کې چې خښتې اور ته پرتي دا سانچې تاسو د خښتو لیدلي دي داسې سانچې به الله جوړ کړي په کومه سانچه کې چې خښته جوړېږي داسې بکسونه به الله د جهنمیانو دپاره جوړ کړي او دا جهنمي به ورته ورواچي او په هغه جهنمیانو کې ما درته ووایي په هغه بکسونو کې به سوري وکړي او تپونه به درته رسېږي او چغې به وي د مامو ډېر اسلام مبارک فرمایي
چې بکسونه به الله جوړ کړي هغه بکسونه به جهنم کې پراتی. نبی رسول الله مبارک فرمایي چې په دا بکسونو کې رب بن کی بس ابد الاباد به په جهنم کې دغه سانچو کې پراتی. لما محترم الله دې موږ د دې نه وساتي. داسې یو لا متناهي زمانه ده چې د هغې زمانې انتها نشته، په عذاب کې به پراتی. د هغه بکسونو نه به تې چیغې وي چې خدایه موږ له مرګ پکار دی، خدایه مړم که د عذاب نه مبار کړه. استاد یو تاسو د ګرمۍ په دا موسم کې ته یو 10 منټه بار نور ته ودرېږه. د ګرمۍ په موسم کې 10 منټه بار نور ته نشي ودرېدی. زما سره خیال دی چې د جهنم اور ته د زما رب ونیسي نو څه دی خیال دی زما نو خبره مې دې پورې کوله. نبی رسول الله فرمایي انما الاعمال بالخواتيم، د اعمالو دارومدار په خاتمه باندې. وای دغه انسان وای ما خپل ګورونه ولیدل چې ایمان یې قبول نه کړ. سره فکر دی خلک راجم شو زموږ په محله کې په ما باندې اکتفا وکړه چې اوس پته د جمعات مؤذن کېږي. ما وی چې د جمعات از مؤذنینو کوم ګران کار دی چې ډیره لویه ذمہواري ده، لویه ذمہواري ده. الله به مینیسي د قوم ګویا چې دا په حقیقت کې د الله د کور خدمت هم دی او د قوم هم خدمت دی چې الله هم خفه نشي او مانه قوم هم خفه نشي چې دا قوم دا وایي چېرې جدي ما ته پکې نه لګي، دی ما ته بلب نه لګي، جدي ما پسې جومات بند دی، دی ما پسې جومات ته نه کوي. الله به هم رضا ساتي، خالق به هم رضا ساتي او مخلوق به هم رضا ساتي. ګران کار د نشل کوي خو یې خلکو په زوره ونیولم ما وی بند یې کړم. وایي د دې د وجې نه راغلي. هغه بزرګ وایي ما وی چې دا څه داسې شی دی چې ستا دا ورور بې ایمانه د دغه نه لاړه. توجه غواړم ډېره زما محترم. څه شی داسې دی چې ستا ورونه بې ایمانه د دغه نه لاړه؟ څه عمل به یې کول؟ 20 سالې په جومات کې اذان وکړه اذان و ایمان یې یو نه دا ولې؟ وایي ما ته حضرت ما ته اخره کې پته ولګېده، ما ته په اخره کې پته ولګېده چې زما دا ورور چې کله به مینارې ته د اذان دپاره خته نو ګیر چاپېره د کورونو زنانه به ښکاره کېدې. د هغې زنانو به په دې زما په دا ورور باندې حسن ظن چې دا د جومات مؤذن دی جي اذان کوي، داسې غلط سړی خو نه دی. د به ګیر چاپېره په حي علی الصلاة او حي علی الفلاح کې جي په حي علی الصلاة او حي علی الفلاح کې به ګیر چاپېره ښځو ته کتل. د هغې کتو د وجې نه دته په زنکدن کې ایمان نصیب نه شو. زما محترم اوس موږ تاسو دې په دنیا کې وګورو کنه چې یو ښځه را روانې او تا وله باډي سکین نه کړې د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې دې نه کتلې په تا باندې بیا میږي اړام دي. او بله خبره کوم جي بله خبره توجه غواړم ته د ښځو خبره کوې تا نه په اډه کې اجراګان نشي تېرېدی ته د ښځو خبره کوې مړه. سلام